وایي د الله نبي نزله ملک لم ینزل قطو، یو فرشته اوس راغله، هغه فرشته دنیا ته مخکې نه ده راغلې، اوس به راځي. وایي موږ درنګ نه و تېره کړی، یو فرشته راغله. فرشتې څه ویل؟ نو وایي هغه فرشته داسې فرشته ده جبریل امین ته ویلي انه استاذن فی زیارتک، دا فرشته چې ستا ملاقات له راتلله د الله نبي د الله نه یې درخواست وکړو چې زه ځم د پیغمبر اسلام ملاقات له ځمه، اجازت راکړه، دنیا ته ځمه د نبي ملاقات له ماته لږ اجازت راکړه. وایي الله ورته اجازت ورکړو. فرشته چې راله سلام یې واچو د الله نبي په تعالی سلام د الله نبي وعلیکم سلام. وایي زه الله رالیږلی یم او الله تعالی راته وایي چې آخري نبي ته ووایه چې تعالی به زه څه شی درکړم، مفاتیح کل شیء، د تمام دنیا خزانې، لم یعطیه قبلک الی احد ولا بعدک، د دنیا خزانې د ځمکې او د اسمان خزانې ستا نه مخکې مې چاله نه دي ورکړي، ستا نه وروسته مې چاله نه دي ورکړي، تا یې درکوم. خو په دې شرط سره لم ينقص من اجرک شیئا، الله چې تعالی په آخرت کې څه درکوي هغه ستا ثواب هم نه کمیږي، خو دا د دنیا خزانې درکوم، دا واخله او دا اوس هسې داسې درکوم، ستا خوښه ده که دلته غواړي دا خبره کو په آخرت کې غواړي. د الله نبي ویل چې ان اجمع فی الاخرت، آخرت کې غواړم دلته نه غواړم. کتابونه لیکي یو سړی غریب دی، بازار ته لاړی او بازار کې خلک سودا کوي، د څه پیسې نشته، جب اجازت نه ورکوي. کله یو شي ته ګوري کله بل شي ته، خو پیسې ورسره نشته. نو کتابونه لیکي دی په دغه وخت کې یو د زړه درد له خفه شي، په زړه کې یو خبره پیدا شي چې ربه زما سره پیسې وې ما به دا شی به ټول اخیستی وې. یو سا واخلي د درد د وجې نه انسان په 24 ګنټې کې 10,000 پیسې اخلي. البدایع ظهور لیکي او کوم د چا نه چې کوم بچي پیدا دي هر سا په یوه کې مور او پلار ته یوه نیکي میلاویږي. کوم بچي د چا نه پیدا دي د هر سا په یوه کې یوه نیکي مور او پلار ته میلاویږي. نو دی چې یوه سا واخلي په دغه وخت کې چې زما سره څه نشته چې ما بچو له بې ضرورت څه اخیستې وې. نو کتابونه لیکي په دغه یو سا باندې دی غریب له دومره څه میلاویږي، مالداره چې 1000 کاله عبادت وکړي نو دومره څه ورته نه میلاویږي لکه ده ته چې د اجر په یو سا څه میلاویږي. بل غریب دی لاړی بازار ته، غریبانان هم دي مالدار هم دي، غریب هلته سودا وس نه کېږي، همدغسې درد له محسوس شو، که ما سره څه وې ما به بچو له اخیستې وې. هسې کتابونه لیکي په دې بازار کې چې کومې میوې فروټ لګېدلي دي دا ښکاره د دې خوراک مکروه دی. ولې؟ په دې د غریب نظر لګېدلی دی، د غریب نظر پرې لګي د هغه وس نه کېږي او اوس ګراني را روانه ده ورځ ورځه. او بیا وایي د الله له طرفه ده، د الله طرفه نه ده، جاخي ستا د طرفه ده. کله چې الله صحیح حکمران راولي بیا به نرخ ارزانېږي، چې کله غلط حکمران راغی نرخ به مخکې ځي. دا غلطه خبره ده، وایي دا د الله له طرفه ده. فیصلې په دنیا کې د الله له طرفه چې راځي زما ستا د عمل مطابق راځي. که ما تا خو الله به صحیح باران به کوي، په ټیم به کوي، بیماریانې به کمي، او که ما تا غلطو اعمال م غلطو باران به نه کېږي، چې کېده بې ټیمه به کېږي، وړل به کوي، نقصان به کوي. نو دغه سړی چې دا یو درد وکړي یو سا واخلي چې ربه زما سره څه وې نو لکه داسې ده لکه 1000 دیناره روپۍ چې د الله په نامه په غریب مالداره په غریب باندې صدقه وکړله او په دې نیت چې پلار مې مړ دی مور مې مړه ده په خانې ملاشه کې پراته دي په خوب کې مې ولیدل بې سوره دي. نو دا د غریب صدقه دا غریب د مالداره دپاره ستا دی صدقې چې وکړه او به وي الله دې په مال کې برکت واچوه خیر واچوه نو دا صدقه به لاړه چې مور او پلار یې د عذاب نه خلاص شو، پلار یې د له خیر ویوړ.
د غریب د مالدار صدقه په غریب باندې کتابونه لیکي دا څه شی دی دا څوکیدار دی فقیر غریب د مالدار څوکیدار دی څرنګه څوکیدار دی مالدار اراده د صدقې وکړله غریب باندې صدقه وکړله جامې وي که ډوډۍ وي که هر څه وي دغه کتابونو کې راځي په ورځ د قیامت به الله تعالی دې فقیر ته عذر کوي عذر اب وایي ما خو چې ته غریب په دنیا کې پیدا کړی وې د دې وجې نه لأن كنت ذلیلا عندي چې ته زما په نسبت سپک وي نه د دې د وجې نه چې ما تعالی په آخرت کې څه درکول انعام مې درکول نعمتونه مې درکول الله ورته اوس قسم وکړي چې زما دې په خپل ذات باندې قسم یې په جلال باندې چې ما تعالی عزت درکو که تعالی چا ډوډۍ درکړي تعالی چا جامې درکړي تعالی چا اوبه درکړي په صفونو کې ګرځه او خلک راوباسه او جنت ته بوځه نو دا فقیر به د مالدار دپاره څوکیدار وي څرنګه څوکیدار وي داسې څوکیدار چې غریب له دې پیسې ورکړلې جامې دې ورله واخیستلې نو ستا د مال حفاظت به الله کوي دې وجې نه کتابونه لیکي فرشتو الله تعالی ته وویل الله تعالی انک اعطیت الکافر انک بسطت فی دنیا کافر ته خو تا دنیا فراخه کړې ده کافر د فراخه دنیا ده یو او بل په کافر نه تا مصیبتونه راغونډ کړي دي مصیبت پې نشته تاسو ګورئ که دا کفار نه په سر دل راځي یو غټه بلای نه په شوګر یې هېڅ بلای هم نه نو په ده باندې مصیبتونه هم نشته او دنیا دې ډېره ورکړې الله ته وایي فرشتو فکشف الحجب عن عقابه الله فرشتو ته ویل پردې پورته کوي د دې کافر د آخرت زندګي وګورئ چې کله د فرشتې نظر واچوي که نه د دې لپاره چې کوم حسابونه دي وقطعت لهم اصواب من نار الله پاک د کافر بستره به د اوري د کافر جامې به د اوري کافر چې کله اوبه غواړي فرشتې به ورسره خبرې نه کوي لا تکلمو خبرې مه کوئ واخسوا فیها کوری شئ فرشتې سره چې خبرې کوي فرشتې به ورته وایي کوری شه خبرې راسره مه کوه نو دوی به بیا وایي زر کاله پس به جواب ورکړي نو وایي څه شی غواړئ وایي اوبه نو اوبه به ورله راوړي ګرمې څنګه اوبه چې داسې راوړي او دوی دې ته ونیسي نو دا د مخ غوښه به پکې لاندې راوغورځېږي دومره به ګرمي بیا به وایي زه یې نه څکمه داسې بیا ورواړی چې ورواړی دا کلمي او دا روده بوده به دې غونډه لاندې وغورځېږي دا د کافر زندګي ده الله به ای فرشتو د کافر په عذاب باندې نظر واچوئ کله چې فرشتې جهنم ته وګوري او د هر څه ویني وایي به خدای پاکه په دنیا کې چې هر څه ورکړي دا کمه ده بیا به الله تعالی وایي ای فرشتې وایي ای الله تعالی تا خو مسلمان له دنیا تنګه کړې ده فراخي پې نشته او عذابونه پې ډېر دي مصیبتونه پې ډېر دي وږې تږې مجبوره بیمار ناجوړه الله به ای فرشتو فکشف الحجب عن ثوابه مسلمان دپاره مې په جنت کې څه تیار کړي هغې ته وګورئ چې کله فرشتې جنت ته وګوري او هغه نعمتونه ویني نو وایي فرشتې به وایي الله تعالی په دنیا کې چې دوی هېڅ ونه خوري دا پې دا ولله پوره ده نو مقصد دا دی دا درېیمه جمعه وه موږ خبره وکړه په چا باندې په فقر باندې په غریبۍ باندې نو ځکه حدیث کې راځي د الله نبي فرمایي د هر شي دپاره چابي ده د دیرې دپاره د جومات دپاره د مدرسې دپاره د ګودام دپاره چابي شته چې پې کولاویږي خو د جنت چابي د الله نبي فرمایي دا د غریبانو سره مینه ده واخر دعوانا